شهنشاه بھائی دا په میسا کې دا کباب دي خلکو ډېر صفت راته کړی و نو ناوخته ټایم دی اوس مونږ ورله راغو او دلته ګلای کې دی راځه راځه او دلته دا ډېر سپیشل کباب دی د نوخار د میسا مشهور سوغات دی او دې کې وایي د اوښ غوښه اچوي سپیشل غوښه ده د خپل حلاله کوي نو مونږ دلته راغلي یو نن باید ټیسټ کوو او هغې نه پس به بیا خپل ریویو ورکوو کامران زیارت پر ځای لاله اتوار پر ځای لاله ګوره دې مونږ هفته کې دوه ورځې لاله دا خلک ښه په مینه خوري پېښور مردان چارسده تخبه اسلام آباد ډېر خلک د دنیا خلک راځي ته به اوس په خپله ویلي دا مې خلک چې ما سره ځای نشته د ناستي دومره دا خو ما صرف ځان لسې دنده روانه کړې پنځه شپږو کالو نه زه اوښانه لالم دا دی ګوپ دی دی د ملا د پاسه چې هغه ګوپي خبره چې لګېدلې دا هغه شی دی دی هغه چربي ده بره دا خلک وړي او پخوي یې غوښه وړي په 1500 روپۍ کیلو غوښه وړي او چې کوم مېلمه راځي انشاءالله مانه خوشحال دي او خفه به نه دي غوښه ده او زیارت او اتوار اوښانه لالو زیارت پر د اتوار پر اوښه لالو په یو زیارت باندې په یو اتوار باندې اوښه لالو او هغې کې کباب کوو 15 شپږ کاله وشو او کباب داسې کباب کوو چې سړي له به خوله کې خوند پرېږدي مسالې خپلې دي ډل په خپله دي اصلي غلا کباب کې څه ده دا ډل دي یو اوښ کبابو کې 3 ورځې کې خرڅېږي 3 ورځې کې خرڅېږي او یو اوښ غوښه هم خرڅوو 1500 روپۍ کیلو غوښه خرڅوو کباب 1000 روپۍ کیلو او دا مسالې کورنۍ خپلې جوړوو او دا څومره وخت نه تاسو دا وکړه دا 10 کاله وشو خلک د دنیا شي راځي وکې ده تېره وي که نه نو هر څه ډېر دي شکر دی الحمدلله ډمې لوی دی بس دا الله پاک برابري ده خلک 2.5 بدله 2 واچو مرو دا د اوښ کباب دي هسې همدغه صبر به کوې لږ شهنشاه بھائی کباب دي او د اوښه د غوښې تراشي دي د اوښ د غوښې کباب دي ته یقین وکړه په میسا کې په ګلو کې دننه بیا اوس هم تاسو ته به موټر سایکل ښکاري دلته خپل سپیشل خلک راځي د اوښ غوښه ده او خالد نذیر وایي چې دا څنګه مې دا غوښه وخوړه نو وایي په ټول وجود کې مې هر چل پیدا شو یو خوشحالي او یو سکون سرور نو مونږ وایو چې دا مونږ ایکسپلور کړه په نوخار کې او کوم ملګري چې راته وښوله نو د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو الله تعالی دې ولا همت ورکړي چې داسې د ځای نه مونږ ته وښایي چې مونږ یې پښتنو ته پښتونخوا ته وښیو ځکه چې دا اوښ دا غوښه دا نایاب هم ده ضروري هم ده او اصل شی د خوراک هم دا دی مونږ وایو چې راشئ دلته خلیل کبابي ته میسا ته او د دې ذایقه چک کوئ ډېره زبردست کباب او ډېره زبردسته ذایقه ځکه مې وویل که کامران خټک صاحب څه دې محسوس کړی سر هر کس غوښه خوري خو دا غوښه دا مونږ پیله ځل په کباب شکل کې وخوړله او میسا کلی دی دا مونږ یو دوست دی ډېر خیبر پښتونخوا او د نوخار مشهور کاروباري سیاسي شخصیت دی هغه مونږ مېلمستیا وکړه دلته مونږ راویستو او مونږ ته پیله ځل پته ولګېده چې غوښې نه دلته کباب جوړېږي او خاص دې خپل شوقیان دي ګاز کې راځي مونږ وخوړه ډېر زیات ټېسټ کړو ډېر زیات مزه یې په تفهیم وایي او مونږ شهنشاه وایي او خالد نذیر وایي مونږ پلانینګ وکړو چې آینده داسې موقع مېلاړېږي د صوفیاتو نه مونږ راځو دلته خلیل کباب پلی چې کوم دی دلته زبردست کباب دی د دې نه مونږ خپل صحت بخش ده